الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، په معاشره کې چې کمی خرابۍ رونما کیږي او د کم سیزونو د وجنه چې معاشره بګړاویږي او خرابېږي، په هغې سیزونو کې یو سیز غیبت دی چې معاشره د غیبت د وجنه په معاشره کې چې څومره افراد اوسېږي د هغې د یو بل سره اختلافات او دشمنۍ پیدا کیږي، نو د هغې یو سبب غیبت دی. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې د ژبې او څو ګناهونه دا ترتیبوار ذکر کړي دي او په هغه ټولو ګناهونو کې د ټولو نه اولنې ځای
غیبت ته ورکړی دی. مطلب د خبرې دا دی چې د ژبې په ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه غیبت کول دي. غیبت ویلې شي ستا. حضور صلی الله علیه وسلم یو ورځ تشریف فرما دی، صحابه کرام هم ناس دي. حضور صلی الله علیه وسلم تپوس کوي اتدرون ما الغیبه، اے صحابه کرامو تاسو پیژنئ غیبت څه چیز دی؟ صحابه کرام څنګه چې د هغې معمولو د حضور صلی الله علیه وسلم په پوښتنه به هغې دا خبره کوله چې الله ورسوله اعلم، اے د الله رسوله ته او ستا الله په دې باندې ښه پوهېږي چې غیبت څه چیز دی. حضور صلی الله علیه وسلم د غیبت تعریف ذکر فرمائی، ارشاد فرمائی ذکرک اخاک بما یکره. غیبت دې ته ویلی شي چې ته د خپل رور په شیشه د هغه په غیر موجودګۍ کې داسې خبره وکړي چې کچری هغه ته دا خبره لاړه شي او هغه ته د دې خبرې پته ولګي، نو یکره هغه ناپسند او ناخوښه ګڼي. دې ته ویلی شي غیبت. زناسې ما د چا متعلق یو خبره وکړه او داسې خبره مې وکړه چې کچری سبا دې کس ته د دې خبرې متعلق پته ولګي نو دا به خفه کېږي، د زړه ته به درد رسي، نو دې ته ویلی شي غیبت. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دا تعریف ارشاد وفرمایو نو څنګه چې عام مونږه معاشره کې یو رواج دی چې څوک غیبت کوي لول خو هغه ته څوک وایي نه چې غلی شه، بلکې خلق بس مصروف دي، غیبت کیږي، نور ورته غوږ ایښودی دی او په شوق سره اورېدلی کېږي، خوند او مزه ترې اخیستی کېږي. خو که چېرې یو کس پکې په مجلس کې داسې چې هغه ته ووایي چې بایی ته غیبت مه کوه، غیبت لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده، نو هغه د دې جواب کې هغه ته وایي چې زه خو دا خبره د هغه مخکې هم کولی شم او زه به ورته په مخ باندې دا خبره وویم، نو صرف د دې خبرې د وجې نه غیبت جایز کېږي نه. صحابه کرام حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، چې ستا په دې خبره کې څه رایه ده؟ د دې سوال څه جواب دی چې زه د یو کس غیبت کوم او هغه خبرې هغه زه چې د هغه په شیشه بدې ردې وایم هغه په هغه کې موجود دي، نو آیا دا هم د غیبت په زمره کې راځي؟ یعنی دا هم غیبت دی که چېرې په هغه کس کې دا خبره موجود وي؟ حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی ان کان فی اخی ما تقول، که چېرې ته دغه خبره کې او هغه خبره په هغه کې موجود هم ده نو فقد اغتبته، هم دا د غیبت تا د هغه غیبت وکړو. اوس که چېرې ته داسې یو خبره په شیشه د هغه کې چې هغه په هغه کې اډو موجود نه ده، نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وان لم یکن فی فقد بهته، او که چېرې په دا خبره په هغه کې موجود نه نو تا خو په هغه باندې الزام ولګاو، تا خو په هغه باندې تهمت ولګاو. اوس رونو مونږ معاشره کې سوچ وکړو، زمونږ هر یو مجلس چاہے هغه په دکان کې لګي، چاہے هغه په اډه کې او اجره کې لګي، چاہے هغه په بیٹک او مسجد کې لګي، هر یو بیٹک چې زمونږ دی، هر یو مجلس زمونږ دی، هر یو ناسته زمونږ ده، دا د غیبت نه خالی نه. خامخا به مونږ یو کس نښه کوو او په هغه پسې به بدې ردې وایو، اگر چې په هغه کې دا کار به موجود وي خو زمونږ دپاره قطعا ناجایز دي، حرام دي چې مونږ په چا پسې خبرې وکړو. دا ولې قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے مسلمانانو، اے مومنانو، تاسو اجتناب وکئ، تاسو ځان وساتئ کثیرا من الظن، ډیر ګمانونه زړه ته مه راولئ، سوچ فکر د چا متعلق بدګماني مه کوئ. ان بعض الظن اثم، ځکه چې بعضی ګمانونه داسې دي چې هغه عظیمه ګناه وي، ته د چا متعلق یو رایې قایم کړې چې دا پلانکې سړی داسې دی، حالانکه تا ته د هغې خبرې تحقیق نشته دی او ته د هغې شاته په هغه باندې الزام لګې، په هغه باندې توره لګې، د دې دپاره چې د دې سړي دا کرکټر د ده دا شخصیت راوغورځېږي. نو الله جل جلاله ارشاد فرمایي ان بعض الظن اثم، بعضی بدګمانۍ چې کومې دي دا ګناه ده، عظیمه ګناه ده. او بیا ارشاد فرمایي ولا تجسسوا، اے مسلمانانو تاسو چغلخوري مه کوئ، وړې راوړې مه کوئ. زما مخکې یو کس خبره وکړه د چا متعلق، زه فورا لاړ شم یاره چې پلان کې خو ستا متعلق دا خبره وکړه. الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولا تجسسوا، تاسو په وړو راوړو کې دا پرپټونی مه کوئ، د دې نه معاشره بګړاویږي، معاشره خرابیږي، کور خرابیږي. تاسو خپله سوچ وکئ چې یو زنانه ده، هغه بلې زنانه ته یو خبره وکړي، هغه بله زنانه راولګي، هغه چا متعلق چې خبره کړې ده هغې ته ووایي، په کور کې څومره خرابۍ پیدا شي، څومره زړه بداوی پیدا شي. الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولا تجسسوا، تاسو دا وړې راوړې مه کوئ. او بیا آخره کې د دې ټولو څیزونو یو نتیجه الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، په تاسو کې د یو کس د بل کس غیبت نه کوي. او په قرآن مجید کې چې څومره ګناهونه ذکر شوي دي، نو د یو متعلق په وضاحت سره داسې وعید نه ده ذکر شوی څنګه چې د غیبت متعلق الله جل جلاله ارشاد فرمایلی دی. الله جل جلاله ارشاد فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تاسو د یو کس د یو ملګري غیبت کوئ، آیا ستاسو ذهن کې دا راځي چې تاسو د مړ رور غوښې وخورئ؟ څومره وضاحت سره الله جل جلاله ارشاد فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، چې تاسو د بل رور غیبت کوئ، نو آیا تاسو دا خبره خوښوئ چې یو مؤمن هغه راولګي او د بل مؤمن رور چې مړ شوی وي د هغې غوښې وخوري؟ فکرهتموه، دا خبرې خو تاسو هم بدې ګڼئ، دا خو هم ناپسندیدي خبرې دي ستاسو مخې ته هم، بیا ولې داسې حرکت کوئ؟ ګوره الله جل جلاله د آیت مبارکه کې یو درې خبرې، یو درې شرطونه ذکر کړل، یو درې قسطونه ذکر کړل. اولنی قسط دا ذکر که یأکل لحمه، چې تاسو غیبت کوئ. مثال د دې غیبت داسې دی چې تاسو بنیادم خور جوړ شوئ، چې انسانان خورئ. د دې مثال داسې دی لکه انسانان چې تاسو خورئ، او بیا هغه انسان ژوندی هم نه، مړ شوی وي او مړ وي، او بیا صرف هغه مړ انسان نه بلکې ستا رور هم وي، ستا رور هم وي، انسان هم دی، مړ شوی هم دی. څومره د قباحت خبره ده. الله جل جلاله دیتا ارشاد فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، دا تاسو بد ګڼئ په خپله باندې، بیا هم غیبت کوئ. نو د غیبت ډېر سخت وعیدات راغلي دي.
امام نووي رحمه الله اولنې شی ذکر کوي د ژبې په نقصاناتو کې او ګناهونو کې چې دا غیبت دی. او بیا دا سوال ذهن ته راځي چې زه خو د هغه مخې ته هم دا ویلی شم، نو هغه هم الله جل جلاله کلاو نه ده پرېښي. الله جل جلاله ارشاد فرمایي ویل لکل همزة لمزة. هر یو غیبت کوونکی د دې دپاره هلاکت دی. همزه د چا بدې ردې ویل په شیشه، لمزه تانه ورکول چاته د هغه مخامخ بدې ردې ویل. نو یو انسان ته دا انسان دومره معزز دی چې د ده مخې ته او د ده په شیشه په دواړه صورتونو کې الله جل جلاله دا نه خوښوي چې زما د یو بنده دی د هغه خلاف رد بد وویلی شي. ګورئ موږ سوچ وکړو، موږ دا خبره ډېره اورېدلې ده چې الله جل جلاله ډېر زیات رحم کوونکی دی. دا خبره مشهوره ده چې دا اولیاء او میاندو نه زیات رحم کوونکی دی، خو حدیث طرف ته خلک منسوب کوي، حدیث نه دی. د بخاري روایت کې صرف دومره راغلی دي چې الله جل جلاله د څنګه چې یو مور د خپل ماشوم سره مینه او محبت کوي، هغه ځان ته رانږدې کوي، د دې نه زیات الله جل جلاله د خپل بنده سره محبت کوي. اوس موږ سوچ وکړو په دې خبره باندې چې یو مور ده، هغه ناسته ده او بل یوه زنانه راشي او د هغه د زوی متعلق بدې ردې وایي، نو آیا دا مور د خپل زوی متعلق دا بدې ردې برداشت کولی شي؟ اگر چې هغه بدې ردې پکې موجود هم وي، لیکن هغه مور برداشت کولی نشي. دغه شان الله جل جلاله دا نه خوښوي چې زما د یو بنده دی د هغه خلاف رد بد وویلی شي، چاهے هغه کې موجود ولې نه وي. هم د دې وجې نه یو روایت کې راځي، حضرت انس رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي، حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. ارشاد فرمایي کله حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې کله زه اسمانونو ته وختم معراج موقع باندې، نو زما تک په داسې یو قوم باندې وشو چې د هغې غټ غټ نوکونه و، من نحاسین د تانبې نوکونه وو، یخمشون وجوههم وصدورهم. هغه خلکو په دې خپلو نوکونو د تانبې په دې نوکونو باندې خپل مخونه او خپلې سینې دا راشو کولې، داسې دا غوښې ترې رالرې کولې. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ما د جبرائیل نه تپوس وکړ من هؤلاء یا جبرائیل، دا خلک څوک چې دا ځان چې راشو کوي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای ما ته جبرائیل امین او فرمایل چې هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس، دا هغه خلک دي چې دیو به په حجره کې، دیو به په جومات کې، دیو به په کور کې، زنانه دی او که نارینه، واړه دی او که لوی، دیو به د خپلو وروڼو غوښې خوړې، د خپلو وروڼو غوښې به یې خوړې. یاکلون لحوم الناس یعنی غیبت به یې کاو، او دویم به یې څه چل کاو ویقعون فی اعراضهم، او چې خبره به یې شروع کوله مجلس به یې لګاو، نو ټاپک به داو چې یو کس راواخله په هغه باندې تبصره وکړه، پلان کې داسې دی، پلان کې داسې دی، پلان کې داسې، د هغې آبرو او د هغې په عزت کې به پرېوته. ویقعون فی اعراضهم، پردی عزت به یې لوټ کاو. سوچ او فکر به داو چې پلان کې خو مخکې لاړ، هلکه څه غیبت یې وکړه، راغوزار یې کا، کرکټر ورله خراب کړه. حالانکه دا په دې باندې نه پوهېده چې زه د دې پلان کې غیبت کومه، د اصل کې زه خپل ځان خرابومه، زمانې کوي بل ته وړي،
د حسن بصری رحمه الله متعلق راځي چې یو کس خواته لاړو داسې د کجورو یو ګوشی ورله ویوړه ټوکرۍ ورله ویوړه وی حضرت تاسو عجیبه کار وکړ نن ماله ټوکرۍ راوړه زه خو په تاسو پسې همیشه لګیا یم چې کوم مجلس نو ډډې په ډډې تاسو واړو ولې هغه ورته وی ما اورېدلي چې تا زما غیبت کړی دی او چې څوک غیبت کوي نو د هغه نیکۍ چې کوم دي نو هغه بل کس ته ځي چې چا چې غیبت کېږي نو ما په تحفه کې تاله دا راوړه چې ستا نیکۍ ما ته راغلي دي دا په تحفه کې واخله د غیبت ډېره لویه ګناه ده یو حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په داسې موقع باندې ارشاد وفرمایا چې معاذ اسلمي او صحابي دی دا راغی د حضور صلی الله علیه وسلم مسجد کې تشریف فرما دی تپوس کوي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پاک کا یعنی څه ګناه دي شوی و ما پاک کا حضور صلی الله علیه وسلم ته مخ یو طرف ته اړی بیا راځي وای ما پاک کا بل طرف ته مخ اړی بیا راځي په دریم ځل باندې حضور صلی الله علیه وسلم چې شهادت پوره شو حضور صلی الله علیه وسلم حکم جاری کړ چې په د باندې دي سزا واورول شي سزا به دا واورول شو چې د رجم کړی شي هغه رجم کړی شو دي صحابه کرام واپس روان دي او دو صحابه کرام د یو بل سره پټ پټ لګیا دي وای ګوره دا د الله بنده چې کم دی نو دی ځانې په زور وای سزا ته ورمخې تک صحابه کرامو یو خبره وکړله چې د سپي به مرګ ځان مړ کړ حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده داسې روان دي صحابه کرام لاره کې یو خر پروت دی مردار بوی ترې را روان دی چینجي پکې شوي دي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دلته ودرېږئ هغه دوه صحابه کرامو چې کومه خبره کړې وه هغې ته یې راکوز شئ وی جي تاسو چې وختي دا کومه خبره کړې وه که د هغې په ځای باندې تاسو دا مړ خر خوړلی وی نو ستاسو دپاره به دا کمتره وه او بیا ارشاد فرمایو چې هغه صحابي خو زه یې نمه چې د جنت په مزو کې باغونو کې او اوبو کې نهرونو کې غوپې وي نو غیبت ډېره لویه ګناه ده زموږ معاشره کې د سرې نه د دې څه اهمیت نشته دی د څه وجې نه اسباب څه دي د غیبت کولو یا خو حسد وي د بل چا څه دی حسد دی د هغه سپینې کپړې د هغه ګاډې د هغه موټر او د هغه سورلي د هغه کور او د هغه دکان د هغه جاه جلال او عزت دا ته نشي برداشت کولی دا زه نشم برداشت کولی زه به خامخا بیا کینم زم چې پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی دا خو داسې دی دا خو داسې دی بس چې خبره کوم نو د هغه متعلق به خبره راوباسم یا انسان چې کوم دی د احساسي کمترۍ شکار شي دومره د احساسي کمترۍ شکار شي چې هر سړی هغه وایي چې په دنیا کې زه ځان خو داسې حسابوي چې زه ټولو نه اوچت یم خو حقیقت کې د احساسي کمترۍ شکار وي نو چې بل کس ویني او هغه برابر وي نو وایي دی څه شی دی مړه دی خو پلانکي ځای کې داسې کوي پلانکي ځای کې داسې کوي پلانکي کې داسې کوي یا مجلس لګېدلی یاران دوستان را جمع شوي وي او د یو شخص متعلق تبصره کیږي دی ورسره هم کینی او خپله حصه پکې واچوي او بله ورځ خو هغه ما لیدلی او دا چلی هم کوه مړه یا دا وجه چې چاته د غیبت تعریف نه معلوم چاته د غیبت حقیقت نه معلوم چې غیبت څه ته وایي تاسو ته ما په دې باندې خبره وکړه ذکرک اخاک بما یکره د یو مسلمان رور په شیشه بد رد ویل داسې خبرې کول چې کچرې هغه ته د دې پته ولګي نو هغه ناخوښه ګڼي دا خبر د دې تعریف ورته پته نه چې ووایي ورته هلکه غیبت مه کوئ دا خو زه د هغه مخې ته هم ویلی شم او یاره هغه ته خو ټول خلک بد وایي یوازې زه خو ورته نه یم د چا د فسق او د فجور د وجې نه په هغه باندې غیبت جایز کېږي نه چې دا هغه غیبت وکړه
یو واقعه راته شوه حضرت تعمیر رحمه الله لیکلې ده چې یو مجلس کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ناست دی یو کس د حجاج ابن یوسف چې ښه ظالم و نیکان یې وجلي و د هغه غیبت شروع کړ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد فرمایي وای دوست دا خبره په ذهن کې کېده چې څنګه د حجاج ابن یوسف سره به الله جل جلاله د هغه وینو حساب کوي کوم چې د هغه په سټ باندې پرتی دي کوم چې قتلونه هغه کړي دي نو دغه شان به ورسره د دې خبرې هم حساب کېږي ستا متعلق چې تای ولې غیبت کړی دی نو ستا نه به د هغې جزا او سزا اخیستلی شي نو د یو کس د فسق او د فجور د وجې نه د هغه غیبت جایز کېږي نه غیبت په هر صورت کې د یو څو صورتونو نه علاوه هغه حرام دی ناجایز دی اوس به د دې نه څنګه بچ کېږو د غیبت نه د غیبت نه د بچ کېدلو یو صورت هم دغه دی چې کوم مجلس کې غیبت شروع وي علماو خو ترغیب ورې لیکلي دي چې نه د چا متعلق ښه خبره کوه او نه بده خبره کوه د غیبت نه به بچې ځکه چې اکثر طور باندې غیبت د خو نه شروع کېږي پلانکې سړی ښه دی بل کس بالته ناسي وایي څنګه ښه دی یاره هغه خو زما پوله والو هغه زما پټۍ والی هسې ښه دی د هغه ټوله هسټري به بیا رامخې تکلی شي په هغې باندې به تبصره کېږي نو علما وایي د سره نه د چا متعلق رایه مقایمه وه چې دا ښه دی او که دا بد دی بس په زړه کې ساته یا که چېرې مجلس کې غیبت شروع شي نو په کار خو تعالی دا دی هغې ته ووایه چې ستا سره د هغه عمره قوت دی چې څوک غیبت کوي چې بهی غیبت مه کوه دا حرام دی ناجایز دی که چېرې ته ورته دا نشي ویلی نو بیا د هغه مجلس نه پاسه هغه غیبت مه اوره څنګه چې غیبت کول حرام دي دغه شان غیبت اوریدل حرام دي او که چېرې په دغه مجلس کې ته ناسې نو دغه مجلس کې کېناستل هم حرام دي په کوم مجلس کې چې غیبت کېږي په هغه مجلس کې کېناستل حرام دي ناجایز دي زمونږ اکابر داود طاهر رحمه الله لوی بزرګ دی د سلسلې هغه متعلق راځي چې یو ځای باندې روان و فوراً بېهوشه شو چې کله هوش کې راغی چاته تپوس وکړه حضرت ولې بېهوشه شوی څه تکلیف راغی څه وجه ده هغه ورته ارشاد فرمایي زه د خپل عمر په اولنۍ حصه کې په دې ځای باندې تلم او دلته کې ما د یو کس غیبت کړی د غیبت د ګناه نه د دې عظیم جرم نه چې زه کله خبر شوم نو ما هغه تصور وکړ چې دلته کې د پلانکي ما غیبت کړی دی هسې نه چې الله جل جلاله زما پکړ وکړي نو زه بېهوشه شوم د هغه غیبت د وجې نه زه بېهوشه شوم چې ما وی هسې نه چې الله جل جلاله زما پکړ وکړي ورونو غیبت کول چې کوم دی دا عظیمه ګناه ده قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي من یکسب خطیئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا کم یو کس دا چې یو ګناه کوي صغیره یا کبیره خطیئة صغیره او اثما کبیره ثم يرمي به بريئا او بیا په یو بری شخص باندې پاک دامن شخص باندې الزام ولګي د هغه متعلق رائے قائمه کی فقد احتمل بهتانا واثما مبینا دا کس چې کوم دی د په خپله اوږه باندې ډېر عظیمه لویه ګناه او لوی جرم چې کوم دی بار کړ موږ له پکار دي چې د غیبت نه په هر صورت کې ځان وساتو که زنانه دا خبرې اوري نو خاص کر زنانه د هغې چې مجلس لګي نو په غیبت باندې موږ د خپل جبو حفاظت وکړو د دې جبو د وجو نه انسان چې کوم دی نو دا جهنم ته گزاریږي حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کله نا کله یو کس د ترمذی روایت ته کله نا کله یو کس یو ورکوټ شان خبره وکي او د هغې ورکوټې خبرې رد عمل او د هغې اثر دومره چې الله جل جلاله هغه ته دومره لویه سزا ورکي دومره لرې په جهنم کې گزار کی کبعد المشرق والمغرب دومره لري الله جل جلاله هغه په جهنم کې گزار کی الله جل جلاله دې زمونږ جبې د غیبت نه صفا وساتي الله جل جلاله دې زمونږ دا جبې د مسلمانانو په صفت باندې راواړی نن سبا دا معامله ډیره خطرناکه شوې ده سیاسي خبرې په هر ځای کې شروع دي ته به څه وکړې او زه به څه وکړم پارټي به تاله څه وکړي او ماله به څه وکړي په دې خبره باندې
ځان پوه کوي چې کوم باز مونږ سپین باز ثابتو هغه هم معلوم شو او چې کوم د مخکې نه سپین بازو هغه هم معلوم دي ځان اسې په دې قصو کې مه ملوث کوئ ځان په دې قصو کې دا غیبت دی دا حرام دی ناجایز دی الله جل جلاله دې زمونږ ژبې صفا وساتي الله جل جلاله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یې ملګري وینا وکړله